السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستان امید ده چې تاسو بخیر. دوستانو نن تاسو سره یو کیس شیر کوم. یو اجنبي پسې کفیل حروب ورکړیو. تاسو به سوای چې عمر بای حروب خو ختم شوی دي د غټو مهنو، نو آیا د پسې دا حروب څنګه ورکړی شو؟ نو اصل کې دا قانون چې کوم جوړ شوی دوستانو دا د هغه چا د پاره دی چا د هغه چا حروب ختمېدی شي چا چې په کفیل یا په کپنۍ باندې کیس نه کړي. ټیک شو کنه؟ یا څه کیس وغیرہ نه د کفیل د سیټ نشوي او نه ستا د سیټ نشوي. دا اصل کې یو څوک غیر ملکی دی او هغه پسې کفیل چرته حروب ورکړي دي، نو هغه دا حروب چیلنج کړي دي چې دا بلاغ کېدی دي. کیس چلیدلې ده چې کله عدالت په دې نتیجه باندې رسیدلې چې دا واقع چې دا بلاغ کېدی دي، نو کمی کپنۍ یا چې کم کفیل هغه حروب ورکړي نو هغه جرمانه شوی دی 1,80,000 ریال. ګورئ الحمدلله سعودي عرب کې قانون دی، چا سره هم داسې قسمه زیاتې شوی ټیک شو بلاغ قیدی پسې ورکړی شوی او هغه ثابتولی شي، نو د لاړ شي په مکتب عمل کې په خپل کپنۍ باندې د شکوه وکړي. ان شاء الله قانون دلته بالکل لکه د انصاف والا قانون دی. ګوره که نه وی نو ګوره د غیر ملکی چې هلته ثابت کړه نو 1,80,000 ریال د کپنۍ جرمانه کړل د عدالت او ټیک شو دا به اوس د غیر ملکي له ورکوي. ټیک شو دوستانو، نو که داسې تاسو سره چېرته بلاغ کېدي یا ستاسو حقوق چا خوړلي نو بالکل تاسو ته ستاسو حق میلاویدی شي، خو شرط د هغې دپاره دا دی چې تاسو سره ثبوت وي.